اول دا ویډیو را سره وګورئ. سما د مرګ بیلانو نه وشي بیا به هر چاته ارمانونه وشي یاران به ما پسې جړېږي ګوهر دنیا نه روانېږي. څه وخت مخکې موږ د فیسبوک د پیج نه دا ویډیو اپلوډ کړې وه چې په کوم باندې 40 لاک پلس ویوز راغلي. زیاتره ملګرو کمنټس کړي چې دا ویډیو تاسو څنګه ایډیټ کړې ده. دا ټول طریقه کار درته په دې ویډیو کې ښایم. که تاسو خیال وکړئ په دې ویډیو کې موږ 2 موبایل استعمال کړي دي. په یو باندې ریکارډینګ کړی او په بل باندې ویډیو. په دې ویډیو کې به موږ 2 ایپس استعمالو. یو کاین ماسټر دی، بل وایس چینجر دی. کله چې تاسو په یو موبایل باندې ویډیو وکړئ او په بل باندې آډیو وکړئ نو بیا به دا آډیو چې کوم دی دا به د بل موبایل ته راواړوئ. تر ټولو نه مخکې به تاسو پلی سټور اوپن کړئ. دلته به په سرچ کې ولیکئ وایس چینجر. دلته به تاسو ته یو ایپ راواوړي چې نوم یې دی شارک سټوډیو. هغه به ځان سره انسټال کړئ. چې کله انسټال شو بیا به اوپن کړئ. دلته تاسو چې کوم دی ډایرکټ هم ریکارډینګ کولی شئ او که ریکارډینګ په موبایل کې در سره د مخکې نه موجود وي نو لاړ به شئ تاسو لایبررۍ له. هلته په فایل باندې کلیک وکړئ. دلته چې تاسو په کوم فولډر کې آډیو سیو کړی دی هغه فولډر ته به لاړ شئ. هغه آډیو به راواړوئ، هغه به کلیک کړئ. دلته به ډایرکټ آډیو راشي. دلته به تاسو سره مختلف قسمه اپشنونه راشي. په هغې کې چې کوم دی نو مختلف قسمه اوازونه دي. د بوډاګانو د ماشومانو څومره مختلف قسمه اوازونه په دې کې موجود دي. خو که چېرته تاسو هم دغسې ویډیو جوړول غواړئ چې یعنې ښکلا نو تاسو به په 2 نمبر باندې کلیک وکړئ. په دې کې به تاسو ته چې کوم دی خپله آډیو پلی کړي. په دې باندې چې کوم دی که تاسو ایکو کموئ او که سیوا کوئ خو چې دا په درمیان کې وساتئ نو بیا به ډېر زبردست دي. هغې نه بعد به چې کوم دی نو تاسو د سیو آپشن ووهئ. دلته به چې کوم دی نو فایل نیم ورته ولیکئ. هغې نه بعد به چې کوم دی نو تاسو اوکې کوئ. هغه به تاسو سره په میمرۍ کې سیو شي. د دې نه بعد به تاسو کاین ماسټر اوپن کړئ. بیا به د پلس نشان هغه به کلیک کړئ. تاسو له به دلته 3 اپشن راشي. ټیک ټاک دپاره بیل دی، فیسبوک دپاره بیل دی او یوټیوب دپاره بیل دی. موږ به د یوټیوب والا کلیک کړو. کله چې تاسو د یوټیوب والا کلیک کوئ نو تاسو ته به دا پیج راواوړي. هغې نه پس به تاسو په میډیا باندې کلیک کوئ. دلته به چې کوم دی تاسو ته ویډیو هغه به ته راواوړي. تاسو چې کومه ویډیو ایډیټ کوئ نو هغه به پکې کلیک کوئ. په دې ویډیو کې چې تاسو د کوم ځای نه نعت یا نظم شروع کړی دی نو په هغه ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ. فالتو چې کومه حصه ده هغه به ترې کټ کړئ او نوره به چې کوم دی هغه به پرېږدئ. هغې نه بعد به تاسو د آډیو آپشن سلیکټ کړئ. دلته به تاسو د فولډر آپشن سلیکټ کړئ. دلته چې کوم دی تاسو په کوم فولډر کې آډیو سیو کړی دی نو هغه به تاسو راوالی. دلته چې کله تاسو آډیو راوستو نو بیا به چې کوم دی تاسو د ویډیو اواز بند کړئ چې تاسو ته د آډیو اواز کلیر راځي. دلته چې په آډیو کې کم پالتو حصه ده هغه به کټ کوئ. کم ځای نه نظم شروع شوی نو هغه به پرېږدئ. چې کله هم د آډیو نه تاسو پالتو حصه کټ کړه نو په آډیو باندې به ګوته کېږدئ. د ویډیو سره به یو شانته کوئ. د مرګي جیلانو لا وشو
کله چې تاسو دا دواړه یو کوئ نو د هغې نه بعد به چې تاسو وګورئ چې د دواړو او د ویډیو او د آډیو چې کوم اوازونه دي که چېرته هغه میچ خوري ویډیو اواز به بند کړئ او آډیو به پرېږدوئ. د هغې نه بعد به تاسو دا د سیټینګ آپشن کلیک کړئ. دا دوه سیټینګونه ضروري دي دا به وکړئ. دا آډیو به هم سو کوئ او دا ویډیو به هم سو کوئ. د دې به دا پیدای کله چې دا ویډیو اخیره ته رسي نو دا ویډیو چې کوم دی دا به په سلو چې کوم دی ډاون کیږي. د دې نه بعد به تاسو د شیر آپشن ووهئ. د دې نه بعد به تاسو ریزولوشن هم های کوئ او فریم ریټ به هم های کوئ. بیا به ایکسپورټ کوئ. د دې نه بعد به ستاسو سره ویډیو سیو شوه.